د 28 چې کومه شپه ده دا یقیني د شب قدر شپه ده. ماښام لمونځ به بغیر د جوماته نه کوو او ماخستن تراویح ورسره وکړو. مابینځ کې د لمانځه بعد تراویح بعد سړی کښېني یو سپاره و نیمه سپاره تلاوت وکړي او بیا د سهار لمونځ په جومات وکړي. د جوماته څخه مخکې پیشلمي وي 2 رکعته نفل تهجد وکړي. دا الله فرمایي الله چې د زرو میاشتو د عبادت ثواب ورکوم. هیڅ مشکل نشته، هیڅ پریشاني نشته، هیڅ په دې کې یو شی نشته. بس اسانه خبره ده. یو کال به هم الله را نصیب کړي، 2 به هم داسې مسلمانان شته چې الله به 50 کاله ور نصیب کړي او داسې هم شته چې الله به یو کال هم نه ور نصیب کړي. ولې تلاش نه دی کړی، طلب نه دی کړی، غوښتنه نه ده کړې. اوس په اخرنۍ شپې دي، په دې کې به الله راضي کړو، د الله په دربار کې به وژاړو، الله ته به خواستې وزارۍ وکړو، ځان دپاره به هم دعاګانې وکړو، د مردګانو دپاره به هم وکړو، د خپل بابا وادي دپاره به هم وکړو، د خپلو ورکو دپاره به هم وکړو. دا خبره ضروري وه عزیزانو.